مونږ د دغه علماء کرامو په صحبت کې راغلي یو. دغه علماء کرام زمونږ استادان د هغې په صحبت کې پاتې شوي، بیا د استادانو په صحبت کې مونږ پاتې شوي یو. دا علم ځکه دلته مونږ ته را رسېدلی دی. بیا ګوره د دکه علماء کرامو دا صحبت او دا نسبت چې مونږ ته را رسېدلی دی، نو نن سبا زمونږ په دې میډیا باندې چلیږي د دارالعلوم حقانیه باندې حالات راغلي دي او د هغې مالی حالات ډېر زیات خراب شوي دي. نو زمونږ په سوشل میډیا باندې څومره ملګري چې دي هغه خو آواز اوچتوي، خو هغې اوس دا خبر هم جاری کړی دی چې زمونږ پاکستانیان په دې کې دي چې یاره چېرته به زه د پیسو د ګټلو داسې یو ذریعه پیدا کړم او په هغې کې به زه ځان له پیسې پیدا کړم. نو ګوره د مدرسې معامله ده، د مدرسې او زمونږ د مسلمانان دومره سوچ نه کوي، په هغې کې هم دوی د پیسو د ګټلو ځان له یو ذریعه جوړه کړې ده. نو هغې اعلان وکړو چې زمونږ ایزي پیسه او زمونږ جیز اکاونټ چې کوم دی هغې ته نورې پیسې مه رالیږئ، د هغې لیمټ پوره شوی دی. نو د بینک اکاونټ نمبر یې ورکوي، تاسو هم چې څوک داسې کوئ نو هغه بینک اکاونټ نمبر دی، په هغې ته پیسې لیږئ. د هغې هغه ایزي پیسه او جیز اکاونټ والا مکمل هغه بیلنس چې پکې څومره راځي د هغې هغه لیمټ پوره شوی دی. نو دا نور څومره نمبر چې خلک ورکوي د ځانه دا خپلې نمبر ورکوي او دا هغه مدرسې چې کومه د غریبانانو او د الله د لار د میلمنو هغه پیسې دي هغه دی وخي. او بل په هغې باندې دا حالات راغلي دي. نو په هغې کې ګوره هغه د ام المدارس ورته ویلی شي، د مدارسو مور ده. او زمونږ چې څومره ده دارالعلوم حقانیینه فارغ شوي دي او فضلا دي، د دې مادر علمي د مادر مور ته ویلی شي زمونږ د علم مور ده. نو چې د چا په مور باندې سخته راشي که نه، نو اول هغه زامنو له پکاري چې د هغه مور هغه سخته ختمه کړي، که نه هغه به په ګاونډیانو پسې ځي او په کلي واله پسې به ځي چې یاره زما د په مور باندې حالات راغلي، زما دا مور بیماره ده یا ورته د پیسو ضرورت دی، نو هغه به په خلکو پسې منډې وایي. نه، اول دا کم بچي چې دي د دارالعلوم حقانیه کوړه خټک، دا بچي به اول په خپله باندې قدم اوچتوي، دا به اول په خپله باندې د هغې دپاره څه ناسه کوي. او څومره فضلا دي، زما د ټولو فضلاو ته دا درخواست دی چې څومره فضلا دي ګوره دا زمونږ مادر علمي ده. مونږ دې کې د دې په غیږ کې مونږ سبقونه ویلي دي، دې په مونږ باندې بلا خرچي کړي. راځه چې دلته ناست یم او تاسو په غټو غټو ځایونو کې ناست یې، خو دا د دې مدرسې برکت دی که نه، د دې مدرسې د برکت د وجې مونږ ناست یو. نو چې په هغې باندې حالات راتلو نه مخکې مونږ او تاسو ولې سوچ نه دی کړی چې د دې د اخراجات به څنګه پوره کېږي، څومره مهنګایي ده. نو مونږ له پکار ده او اوس هم زما فضلاو ته دا درخواست دی چې څومره فضلا دي او د چا څومره وس کېږي هغه د خپل وس مطابق په میاشت باندې مقرر کړي، بالکل د میاشت ځان باندې مقرر کړي او کېدي چې انشاءالله په زړه کې مقرر کړي چې دا به زه خپلې مادر علمي له په هره میاشت کې لیږم که هغې ته ضرورت ای او که نه. بیا دا کوم هلکان چې هلته سبق وایي او دا افهام غلطه ده چې هغې د دې حالاتو د دې د وجې نه دومره پیسې نشته او دومره روټۍ او یو څه بل څه نشته چې د هغې د وجې نه مدرسه بنده کړې، دا غلطه افوا ده. په پاکستان کې کم از کم 60 او 70% مدارس داسې دي چې هغه یو ټایم وړو ته روټۍ میلو شي نو د بل ټایم د روټۍ پته نه لګي چې دې ته به روټۍ میلو شي او که نه به شي. هره مدرسه قرضدارې ده، خو ولې دا 70% مدرسې بندې شوې څه نه. د دې حالاتو نه زمونږ مدارسو والا نه یریږي او دا 75 سال چې چلیده او شیخ مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه چې دا مدرسه کولو کړی دا په اخلاص کولو کړی دا انشاءالله دا به تر قیامته چلیږي. دا مونږ او تاسو ته محتاج نه ده، دا به چلیږي، خو مونږ او تاسو که پکې نن خپل هغه عیسه واچوله نو زمونږ به پکې عیسه پیدا شي. نو دا کم الکان چې تللی دي دا په خپله د دې چې کومه هفتواري چوټي د جمعرات پر ورځ نو بس هغه چوټي ورته لږه غونته سیوا کړه، د بت پر ورځ یې کړه، هغه لاړه په سوشل میډیا باندې چلیږي چې دور حدیث ته او کمرو ته او تالې لګېدلي دي او هر څه بند دي. نه جي، تاسو د دې نه مخکې ریکارډ وګورئ، دا مدرسه د مخکې نه قرضدارې را روانه ده، ټولې مدرسې قرضدارې را روانې دي. دا د الله کورونه دي والله چلی، دا د الله په قدرتونو باندې چلیږي. نو دا خبره غلط را او دا پروپاګانډا کولم غلط دي زمارونو چې هغه د دې پیسو د وجې نه بنده شوې ده. نه، دا اسبابو ته دا محتاج نه دي، یاد وساتئ دا د مخکې نه قرضدارې را روانه ده خو مدرسه بنده شوې نه ده، دا به چلیده
او دا به کولو صرف د الکانو خپلو کې هغې استادانو سره مشوره کړې نو هغې خپلو علاقو ته تللي دي چې مونږ به د خپلې مدرسې نه څه ناڅه پیسې راډولیو. دا کم الکان چې دارالعلوم حقانیه کې سبق کوي په حاضر وخت دی وخت کې هغې ته هم زه اپیل کوم چې تاسو کې کم چاله الله وس او توفیق درکړی دی نو په ځان باندې ماهانه تاسو بالکل پخې پیسې کېدی او چې میاشت پوره کېږي یکم او د دې نه بعد کم جمعرات راځي تاسو کور ته راځئ هغه پیسې وړئ او دلته کې تاسو خپلو خپلوانو کې داسې خلک یي مالداري د هغې نه هره میاشت کې تاسو هلته پیسې جمع کوئ. دا په ځان باندې لازم کړئ چې تر څو تاسو هلته سبق وایئ انشاءالله هېڅ قسمه حالات به بیا په مدرسه باندې نه راځي. نو زمارونو که څوک هم دارالعلوم حقانیه کوړه خټک ته پیسې لیږل غواړي یا پیسې ورکول غواړي نو د هغې خپل دا بینک اکاونټ نمبر دي په هغې باندې لیږل ایزي پیسې او جیز دا پکې خلکو ځان له کاروبار شروع کړی د مدرسو په نوم باندې هغې خپل اکاونټونه ورکړي د هغې د جیز او د ایزي پیسې اکاونټ لیمټ پوره شوی نو تاسو په بینک باندې لیږئ. بهترین طریقې دا ده چې تاسو دلته راټولې کړئ پیسې او هغه لاړ شئ دارالعلوم حقانیه کوړه خټک ته یو سئ دا بهترینه طریقه ده.